أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 163 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دے آیاتونو کی د یہودیانو یو بل عادت ذکر کیگی دا د داود علیہ السلام په زمانہ کی اعلان یو خار چې دا د بحر قلزم په غاړه باندې آبادو او دا د مدین او د کوه تور په منځ کې آبادو دا ایلا خار چې د بحر قلزم په غاړه او د مدین او د کوه تور د دې په منځ کې دا خار آبادو او په دې خار کې يهوديان اوسېدل نو دیبا اصل کې د هر امت لپاره د هر پیغمبر د هغه د امتیانو لپاره الله یو خاص ورځ د عبادت مقرر کړي لکه څنګه چې زموږ د جمعې ورځ د عبادت ته د کشن د عیسایانو د اتوار ورځ د عبادت ورځ ده او د يهوديانو هغه د خپل ځان د بارا د خالی ورځ د عبادت ټاکلې و په دې ورځ باندې موږ عبادت کوو زموږ یو خاص ورځ ده مبارک ورځ ده نو د دې مبارک ورځو د عبادت خاص ته عبادت ورځ چې کومانو هغه د خالی ورځ نو الله په دې باندې امتحان وکړو چې تاسو به د خالی په ورځ باندې میان نه نیسئ او دا ټول چې د سمندر په غاړه باندې آبادونو دی کار دی میان خړل به نو خرڅول به د میان ښکار به ټول ښکاریان نو الله د امتحان په تور دی ته وي چې د خالی په ورځ باندې به تاسو میان نه نیسئ دا ستاسو د عبادت ورځ ده په دې ورځ به تاسو میان نه نیسئ نور ورځ باندې ځان نه نیسئ خو د خالی په ورځ به میان نه نیسئ نو دی وی ټیک تا نو څو وخت پورې دی په حکم باندې عمل کو خدا عمل د لپاره به هیله جوړولې اله به د څه جوړ کړل چې د الله قانون او د الله پاک جل شانه ازمیخت او امتحان نو په عام ورځ باندې به دومره زیات میان نو څومره زیات میان چې د خالی په ورځ باندې په سمندر کې بالکل د سر د پاسه ظاهر بغیر زیدل را ګرځیدل نو دی هغه د ټینګ نشو نو دی هیله شروع کړي هیله به د څه شروع کړي مې به 1900 ابو دومره ډیر چې بلاسو به نیول او بالکل ښکارا بو دریاب غاړه ته په دوبو د پاسه وګرځیدل نو دی میان 19 هغه به د لګاینو اوتړل او پرې به خودل نو بیا به د اتوار پر ورځ باندې راونی سلو نو دا هم د خالی پر ورځ نه دی نیولې الله د خالی پر ښکار منګل د خو د اتوار پر ورځ نیولې بیا و طالبونه جوړ کړل غټ غټ طالبونه او دا غینه چې کوم د سمندر نه وته نری اوبرا واړول او طالبونه د اوبو ډک کړل نو دا به کوله وکړه د خالی پر ورځ باندې نو میان به ټول د طالبونو درالل او جرابل طالبونه بډک شو دیو بس ورستو دیوال او خټه خټه به راجمع کړل کمی لارې به چې سمندر نه کړي هغه به باندې کړل نو میان هو بغیر شو نو د اتوار ورځ برالل هغه به نیول دا به هیله جوړولې دا چل وته شیطان خودل سو وخت پورې د شکار وکړو چې دغه
طالبونو نه میان اغستل او هغه چې کوم دي خرڅول او خړل به اخره کې دک هله عمر خدا کلم کل الله د حکم دغه مقابله شروع کړله او دریاب ته بدلل د خالی پرز باندې میان نیول نو دې کې درې دوه ډلې جوړې شولې یو هغه خلکو چې داخله کې منع کول دا سیمه کوي د الله حکم دی عذاب بدر باندې راشي دویم هغه خلکو چې ښکاریان او غي په خپل د ښکار کو نو یو ډله د ښکاریانو د نافرمانو وا دویم ډله د واعظین وا تبلیغ والا وا هغه به دعوت ورکو داسې کار مکوي د دې کار نه منع کول اخره کې داسې وشوله چې دا کوم خلکو به دې ته دعوت ورکو دی به د منکر کار نه منع کول د ځان له دوړل شو دوړل د شوي چې د یوې ډلې تر څو وخت پورې خو دعوت ورکو نصیحت یې کو خو دې اونه منل هغه ستړي شو هغه کې ناست او دا دویم ډله چې کوم د دعوت والا وا دې تر اخره پورې دې ته وعظ او نصیحت کو چې دا کار مګوي د الله عذاب بدر باندې راشي نو دا درې ډلې شوي یو هغه ډله چې هغه خپل باندې ښکار کو د الله د حکم نافرمانی کوله دویمه هغه ډله وا چې څو وخت پورې دې منګړل خو چې ستړي شو نو وسکې ناستل دې زموږ خبره نه مني دي نه امید شو او دریمه هغه ډله وا چې تر اخره پورې دې سره لګیا وا او دې سره دا مقابله کوله وعظ به ورته کو نصیحت به ورته کو ظاهری به ورته کول چې دا کار مګوي دا کار ساوس د پاره موزیر وي او د دې د وجه نه الله جل شانه په تاسو باندې عذاب راو دی بیا خبره اونه منله دی ور سره بایکاټ وکړو خپل کورونه دې جدا کړل یو طرف ته هغه خلق پاتې کېدل چې کوم خلکو ښکار کو نافرمانو او د کلی بل سر ته هغه خلق پاتې شول چې هغه ښکار نه کو بلکې دی به منع کول سو وخت پورې وخت تیرېدو یو ورځ د هغه خلق چې کوم ښکار نه کو واعظینو دی منع کول د ښکار نه د خالی پورس باندې هغه چې راووتل وی قتل دا چا چې بخکار کو په دا کورونو کې خاموشي و نو دی لړل ځکه دا رشتہ دارانو خپل کې پس کې نو دی لړل او هغه ته چې کله تماشا وکړه د ور په دې چودو کې نو هغه دین چان شادوغان جوړ شي او چان خنزیران جوړ شي دی ور بس دروازې ماته کړې په دیوالونو ور وړېدل وی قتل چې څومره مشرانو دغه يهوديانو هغه نه خنزیران جوړ شي چې څومره کشرانو دغه نه شادوغان جوړ شي او دی بوته ته پلان کې نو دی پیجندل د شکلونو نه دی بوته ته پلان کې نو سر به اورګو په جړا بشو چې پلان کې خو خبرې نشوي کول درې ورځ او دی وته وی تاسو ته مونږ څومره نصيحت تاسو مونږ ستړي ګړو دا غي به وجود تاسو مونږ خبره اونې منله د الله د حکم نافرمانی مو کوله دا غي مقابله به مو کوله نو درې ورځې پورې بیا دی ژوندۍ بیا مړ شو بعض خلک وی دا اوسنی شادوغان خنزیران دغه اولاد دي دغه اولاد نه دغه نسل نه دي کم باندې الله عذاب راوړي دا الله بیا ژوندۍ نه پریدي نو د دې شکلونه مسحشي درې ورځې پورې ژوندۍ د درې ورځې نه پس دا ټول بیا مړ شي نو دې کې هغه واقعیا چې کوم دی بیانېږي چې واسألهم تتپوسو کړه د دوینا عن القريه التي ده کلی والو په بارا کې كانت چې ودوی حاضره البحر نږدې بحر قلزم ته په غاړه د بحر قلزم اذ يعدون یاد که هغه وخت چې دی تجاوز کړو زیاتې کړو په سبت په ورځ د خالی کې زیاتې د څه کړو چې دا ورځ د عبادت و او دی په عبادت نه کو بلکې میان نیول دغه ورځ کې په میانو نیول باندې پابندي و او دی د الله هغه حکم ماتو او په دغه ورځ باندې میان نیول اذ تاتيهم هر کله جرال دوی دا اذ تاتيهم نو په دغه ټیم کې ورال دوی دا حیتانهم میان د دوی یوم سبتهم پورز د خالد دوی یوم سبتهم پورز د خالد دوی شرعا خکارا د ابو بصر شرعا خکارا د ابو بصر باندې ان ډیر په کثرت سره بدا میان شرعا معنا کثرت د زیاتوال ډیر زیات وو او شرعا معنا دا هم دا چې دا بخکار د ابو بصر باندې ګرځیدل نو بس یو معنا شو دومره زیاتو چې لاندې زینو د ابو د سر د پاسه ګرځیدل خکارا ګرځیدل یوم لا یثبتون دومره خکارا ګرځیدل چې و یوم لا یثبتون کله چې په ورځ د خالی نو و یوم
لا یثبتون چې دومره زیات په د خالی په ورځ د خالی نه علاوه بل ورځ باندې نو لا تأتیهم یوم لا یثبتون کله چې په ورځ د خالی نه و یوم لا یثبتون کله به چې ورځ د خالی نه و نو لا تأتیهم نو نه به راتلل دوی ته دغه میان چې کله به ورځ د خالی نه و د میان به دومره زیات نه راتلل د خالی په ورځ به بیا زیات راتلل واسألهم ته تپوس وکړه د دوی نه عن القرية التي د هغې کلي والو په باره کې کانت حاضرة البحر چې دی آبادو د بحر قلزم په غاړه باندې اذ یعدون فی السبت په هغه وخت کې چې دی تجاوز وکړو زیاتې وکړو فی السبت په ورځ د خالی کې اذ تأتیهم په هغه وخت چې رالل دوی ته چې رابلل دوی ته حیتانهم میان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خالی د دوی شرعا خکارا د اوبو په سر باندې و یوم لا یثبتون کله چې په ورځ د خالی نه وه نو لا تأتیهم نو دا میان به نه راتلل دوی ته کذلک الله فرمایي دغه رنګې نبلوهم مونږ امتحان اخلو د دوی بما په سبب د هغه څه کانو یفسقون چې دوی نافرمانی کوله واذ قالت او یاد که هغه وخت چې وویل امة یوې ډلې منهم د دوی نه لم تعظون ولې نصیحت کوئ تاسو قوما داسې قوم ته الله مهلکهم چې الله تعالی هلاکونکی دی دوی لره یعنی الله پاک په دې هلاکی داسې قوم ته تاسو نصیحت کوئ او معذبهم یا الله تعالی عذاب ورکوونکی دی دوی لره دا دوه ډلې چې کومې جوړې شولې واعظان یوه ډله تر اخره پورې دي ته دعوت ورکوو چې دا کار مه کوئ دویمه ډله د منځ کې ستړې شوه نو هغه کېناستله چې بس دی زموږ خبره نه مني نو دکې ډلې دا کومه چې ناسته وه دې دغه اخرې پورې چې کومې ډلې دعوت ورکوو دې ته وي تاسو داسې قوم ته دعوت ورکوئ چې دې ته الله پاک به دې هلاکوي الله پاک دې له عذاب ورکوي دې زموږ خبره نه مني ځان پرې مه ستړی کوئ نو دې دغې ډلې ته چې کوم دې دا خبره وکړله لم تعظون تاسو ولې نصیحت کوئ قوما یو داسې قوم ته الله مهلکهم چې الله تعالی هلاکونکی دی دوی لره او معذبهم او الله تعالی عذاب ورکوونکی دی دوی لره عذابا شدیدا په عذاب سخت سره الله به دې سخت عذاب ورکړي قالو دغې ډلې وویل دا کومه چې اخره پورې لګیا وه معذرة دپاره دې چې مونږ عذر پیش کړو الی ربکم خپل رب ته چې مونږ الله ته بیا دا عذر پیش کړو چې الله پاکه مونږ تر اخره پورې اړمو خو دې زمونږ خبره نه ده منلې نو په ورځ د قیامت بیا مونږ الله ته دا عذر پیش کړو چې ګورې الله مونږ منع کړي دي خو دې زمونږ خبره نه ده منلې یوې ډلې ورته وایي چې تاسو دې له ولې دعوت ورکوئ دې خبره نه مني نو دې ډلې ورته وایي دا مونږ د دې دپاره د دعوت ورکړو چې په ورځ د قیامت الله ته بیا مونږ خپل عذر پیش کړو چې الله مونږ دې ته دعوت ورکړي مونږ منع کړي خو زمونږ خبره نه ده منلې قالو نو دوی ویل معذرة دپاره دې چې مونږ عذر پیش کړو الی ربکم خپل ستاسو رب ته ولعلهم یتقون او دپاره دې چې دوی بچ شي دوی ویریږي د الله نه د دعوت له دې دپاره ورکو چې دوی د الله نه ویریږي دې کې تقوا راشي فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړو ما هغه څه ذکرو چې نصیحت کولی شو دوی ته به په هغې سره دې خبره ونه منله دا خبره د غوږونو شاته واړوله دوه ډلو ده نو الله وی چې فلما نسو ما ذکروا به پس هر کله چې دوی هیر کړو ما هغه څه ذکرو چې نصیحت کولی شو دوی ته به په هغې سره انجینا الذین نو موږ نجات ورکو هغه کسانو ته ینهونا چې هغوی منع کول عن السوء د بدینا الله یې موږ نجات ورکو چاته چې کومو خلکو دې د بدینا منع کول بدینا منع کوونکو ته مو نجات ورکو انجینا موږ نجات ورکو الذین ها کسانو ته ینهونا چې هغوی منع کول عن السوء د بدینا واخذنا او مونږ ونیسل الذین ها کسان ظلمو چې ظالمانو بعذاب بئیس په سخت عذاب سره نو دې کې یو هغه ډله ذکر شوله چې کومه ډله هغې د الله نافرماني کوله نو الله وی هغې ته مو په سخت عذاب سره عذاب ورکو کمې ډلې چې تر اخره پورې دې سره لګیا وه دعوت یې ورکو دي منع کول نو الله وی هغې ته مو نجات ورکړو نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای
چې کله به دا آیات لستو نو جړل به دا آیات به چې کله لستو او زه په دې فکر کې ما چې دا یو ډله چې کومې ډلې دعوت تر اخره پورې ورکو دي ته خو الله نجات ورکو دا کومه ډله چې نافرمانی د الله کوله میانی نسل نو هغه ته الله عذاب ورکو خو زه اریان دی چې دا درې مډلې سره الله سره وکړو نو د شاګرد حضرت اکرمه رضی الله عنه هغه ورته وی چې حضرت دا کومه ډله دی ګناه کړی دی دا الله د حکم مقابله کړه تر اخره پورې هغه د الله عذاب ورکو هغه عذاب الله قران کې ذکر وکړو چې دینه ما دا قسمه عذاب ورکو دویمه د کومې ډلې چې تر اخره پورې لګیا وا تر اخره پورې دی همت نه دی بایللې نو دا ډله د حمد او د ستاینې قابله وا نو الله د دې ستاینه وکړه چې وانجینا الذین الله هغه ذکر وکړو چې هغه ته نجات ورکو ادا درې مډاله ودا د ستاینې قابله نه وځکه دی همت وبایلو خدا عذاب قابله نه وځکه ګناه نه وکړي چې د کوم سیز نه منشیو الله من کړو نو دا هغه نه دی منشوي دي البته همت بایلل دی نو کوم ډله چې هغه تر اخره پوری کوشش کړلې دغه نجات الله ذکر وشي د موږ نجات ورکو هغه الله ذکر د کوم ډله چې ښکارا ګناه کړي دي نو الله وی هغه ته عذاب ورکو کوم ډله تر اخره پوری ښکارا منع کول کړي دي الله وی هغه ته نجات ورکو او کوم ډله ښکارا ګناه کړي دي نو الله وی هغه له عذاب ورکو او دا کم چې چپ پاتې شوی نو الله وی هغه چپ پاتې کړ قرآن داغه نه خاموشي اختیار کړله نو مطلب دغه د عذاب هم نه دی ملاو شوی او الله قرآن کې استایلی هم دی درې وډاله شو نو چې دا خبره اکرمه رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته وکړه نو ډیر زیات خوشاله شو او په تخپه کې ورته کمیس ورکو چې تا خو زما زړه خوشاله کو په دې خبره باندې دې خسته خبره دې وکړه د قرآن دې خسته تفسیر بیان دا کوم ډله چې اخره پوری لګي او قرآن ذکر وی دې ته نجات ورکو چې کوم ډله اخره پوری ګناه کوله الله وی هغه ته عذاب ورکو او کوم ډله چې خپل ځان پټ اوساتو خاموشي اختیار کړه نو قرآن دغه نوم خاموشي اختیار کړی دا خو نه وته عذاب ورکړي دي او نه قرآن کې ذکر کړی دي بما كانوا يفسقون وجد هغه چې دوی نافرمانی کوله فلما عتوا پس هر کله چې دوی سرکشي وکړه عما د هغه سنه نهوج دی من کړل شي عنه د هغه نه قلنا نمون او فرمایل لهم دویتا کونو جشی تاسو قردتن شادوگان خاسئین ذلیلا الله وی مونږ ته فرمایل چې دی کله نافرمانی وکړه سرکشي وکړه د هغه حکم مبارکي چې د کوم حکم الله دی تکړو د هغه سیس مبارکي د کوم سیس نه چې دی الله من کړیو نو الله وی چې دی نافرمانی وکړه نو مونږ ته چې کونو قردتن شی تاسو شادوگان خاسئین ذلیلا نو بس شادوگان شو وَإِذْ تَأَذَّنَ او هر کله چې الله اعلان وکړو وَإِذْ تَأَذَّنَ او هر کله چې اعلان وکړو ربک ربستا ليبعثن چې خامخا مسلط کوي علیهم په دوی باندې نه دي يهوديانو باندې الی یوم القیامت تورس قیامت پورې من هغه سوق یسومهم چې رسوي دوی ته سوء العذاب سخت عذابونه ان ربک لسریع العقاب بشک ربستا خامخ زر عذاب ورکون کې دي و انه بشک هغه لغفور رحیم بهون کې مهربان نو دا اعلان الله پاک کړو يهودو ته چې تر کومه پورې تاسو په تورات باندې عمل کوئ تورات باندې ایمان لرئ د الله د احکاماتو پابندي کوئ نو تاسو به ټیک روان یې او چې کله تاسو تورات نه مخ واړو د الله نه فرمانی مو شروع کړله نو تاسو باندې به الله یو کسر ولی او تاسو ته سخت عذابونه رسی او دا ذلیل قوم دی يهود د دې حکومت چرته ناراضي او چې حکومت ایران شي قران کې مخکې ذکر شوی دی دا حکومت پیدا شنی دا غو مثال به د کدو د کریلی بل پورې به ځان تړلی اوس هم د يهود حکومت شته دی اسرائیل خدا د امریکا او د برتانیې په سهارا باندې ولاړ هغه د لاس لري د خپل قوت طاقت نشته دی خدا سپی ساتلی دي او یو ځای پیدا کوي نو یو دا او دویمه دا چې الله دې ته اعلان کړی دی چې تر کومه تاسو په تورات باندې عمل کوو زما احکامات ومنل نو تاسو به ټیک روان یې او زما احکامات مجګم نه ماتول شروع کړو
او دغه رنګ په تورات باندې مو عمل نه کوو سرکش شولای نو یو کس پر راځي تاسو به ادا شوي دي څه وخت پورې د مسلمانانو د لاندې بیا چې د هغې نه سر اوچت کو بخت نصر هغه به الله مسلط کړو به او ټول يهودي چې کوم دي ختم کړل سلګ غونډه کې بګي پرې خودل بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو د لاندې مسلمانانو د لاندې حکومت کو حضرت عمر رضی الله ټول چې کوم دي ایستو دو دغه حرمین شریفین مکه مکرمه مدینه منوره دوړو نه چې کوم دي ایست چې نبی اسلام او فرمایل اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب چې يهود او نصارا د جزيره عرب نه او باسه د پاکه خوره حضرت عمر رضی الله بیا ایستو نو دي د اغه نه چې کوم دي او دا غینه ورستو بیا به الله هټلر مسلط کو بس هغه سره هم د څه کسب وکړو په غیر مسلمو کې چې هټلر دا خنزیران څنګه پیژندري دي دا بل چا نه دي پیژندري او هغه ویلي وي دا لږ د دې لپاره پرېږدم چې سبا به خلک وي چې هټلر ظلم کړی دی نو چې صرف د دې خباثت ته معلوم شي نو ای دې بیا څومره ظلم د خنزیرانو شروع کړ حالانکه شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله تعالی فرمایل ویو پیرما تخپل استاد په مشکات شریف کې دا حدیث بیان کو چې مسلمانان دا به د يهوديانو سره جنگيږي تاسو سره به دي جنگيږي تاسو به دي سره جنگي په هغه وخت کې دي شپږ زره خوش آبادی و اسرائیلو نیمه د خپل استاد نه تاسو کو چې حضرت دی به زموږ سره څنګه جنگيږي موږ به دي سره څنګه جنگيږي ډېر کم خلک دا خو زموږ توهین دي دي سره موږ جنگيږي وی ما ته وی دا به ډیر شي وی اکا چل اوش وی ما ته وی چې دی به ډیر وشي او د دې په قوت عمر شي خو د دې دا قوت چې دی دا په خپل نه وي دی له بل څوک شاته دیګه ورکي خو دک به د دې د ناکامۍ او د هلاکت ذریعہ دک به د دې د ناکامۍ او د هلاکت ذریعہ چې دی کله غلبه رااله فورا به دی باندې بیا سوال راځي او چې کله دی غلبه راغلی دا او هم د بل چا په سهاره سره نو بیا د یو کس په الله مسلط کړی چې هغه والی وس دې دا غلبه چې راغلی دا عیسی علیه السلام ته انتظار دی بس چې هغه راشي ان شاء الله د دې مکمل صفایي وکړي دا جنگ چې کومه د عالمي جنگ دی کې نور څه نشته دی د قیامت چې څومره نښې دي وړې دا ټول ښکاره شوي دي سیوا د دغې غټو نښونه چې دغه پاتې دي هغه کې ظهور د امام مهدي صاحب دی امام مهدي صاحب دی چې پیدا شي هغې پسې فوراً به بیا حضرت بیا به دجال پیدا کیږي او دجال پسې بیا حضرت عیسی علیه السلام پیدا کیږي دا ټول لس نښې چې کومې غټې دي دا بیا لګاتار دي یو بل پسې دا بیا نږدې یو بل پسې نو بیا عیسی علیه السلام چې راشي نو هغې کې بیا نورې کیسې نشته دي خو یا قتل یا مسلمانېدل درېیمه خبره پکې کې نشته دی ټیکس او جزیه پکې نشته دی اوس خدا طریقه ده چې کافرانو سره جنګ کوي نو ورته به یا مسلمانان شي چې د اسلام غالبي نو مسلمانان شو ډېره ښه ده خو مسلمانان نه شو نو دویم اپشن چې کوم دی هغه پکې د ټیکس دی جزیه ومنئ د ټیکس مطلب دا دی چې دا خبره منئ چې مونږ غلامان یو او مسلمانان دا چې کوم دی زمونږ مشران دي کاګان مو دي دا حاکمان دي مونږ محکومان یو دی غالب دی مونږ مغلوب دی ټیکس مطلب دا دی چې دی زمونږ غزور ومني د مسلمانانو او چې دانی نه مسلمانېږي نه ټیکس مني جزیه مني دریم اپشن چې کوم دی هغه بیا د جنگ دی د قتل او قتال او د عیسی علیه السلام چې کله راشي نو پای کې د جزیې دا خبر نی دا ته ودی بیا یا به صرف دوه خبرې یا اسلام او یا به چې کوم دی سر کلم نو هغه وخت چې کوم دی نږدې دی نو اذ تأذن هر کله چې اعلان وکړو ربک ربستا لیبعثن چې خامخا مسلط کوي علیهم په دوی باندې الی یوم القیامت تر ورځې قیامت پورې من هغه څوک یسومهم چې رسوي به دوی ته سوء العذاب سخت عذابونه ان ربک بشک ربستا لسریع العقاب خامخا زر عذاب ورکوونکی دی کو نافرمانی مو وکړله په تورات باندې مو ایمان رانه وړو نو الله بدل عذاب درګي وانه کشر د الله فرمان برداری مو وکړه ایمان مو په تورات راوړو په اخر زمانه په پیغمبر مو ایمان راوړو وانه لغفور رحیم بیا بشک الله پاک خامخا غفور رحیم دی به هم مهربان دی واسألهم عن القرية التي
تپوس وکړه د دوی نه عن القريه التي د هغې کلیوالو په باره کې كانت حاضره البحر چې هغې نږدې و بحر قلزم ته یا كانت حاضره البحر چې هغې و په غاړه د بحر قلزم آباد و اذ يعدون هر کله چې دوی د حد نه تجاوز وکړه فی السبت په ورځ د خالي کې اذ تأتیهم هر کله چې رالل دوی ته حیتانهم اذ تأتیهم هر کله به چې راتلل دوی ته حیتانهم میان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خالي د دوی شرعا ډیر زیات یا شرعا ښکاره به ګرځېدل د اوبو په سر باندې و یوم لا یثبتون کله چې په ورځ د خالي نه وه لا تأتیهم نو نه به راتلل دوی ته دا میان کذلک دغه رنګې نبلوهم موږ امتحان اخلو د دوی بما په سبب د هغه څه کانو یفسقون چې دوی نافرماني کوله وإذ قالت هر کله چې وفرمیل وإذ قالت هر کله چې وویل امة یوې ډلې منهم د دوی نه لم تعدون چې تاسو ولې وعظ کوئ ولې نصیحت کوئ قوما الله هغې قوم ته الله جل تعالی مهلکهم عذاب ورکوونکي دي دوی لره هلاکوونکي دي دوی لره او معذبهم او یا عذاب ورکوونکي دي دوی لره عذابا شدیدا په عذاب سخت سره قالو نو دی دوی میډلې وویل معذرة الی ربکم د پاره دی چې عذر پیش کو ستاسو رب ته ولعلهم یتقون او د پاره دی چې دوی ویریږي د الله تعالی نه فلما نسوا پس هر کله چې دوی هیر کړو ما هغه څه ذکرو چې نصیحت کولی شو به په هغې سره دوی ته فلما نسوا پس هر کله چې هیر کړه دوی ما هغه څه ذکرو چې نصیحت کولی شو دوی ته به په هغې سره انجینا موږ نجات ورکو الذین هغه کسانو ته ینهون چې هغوی منع کول عن السوء د بدینا د بدو کارونو نه واخذنا موږ ونیسل الذین هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی بعذاب بئیس په سخت عذاب سره بما په سبب د هغه څه کانو یفسقون چې دوی نافرماني کوله فلما عتوا پس هر کله چې دوی سرکشي وکړه عما د هغه څه نه نهو چې منع کړلی شي عنه د هغې نه قلنا موږ وفرمیل لهم دوی ته کونو چې شئ تاسو قردة شادوګان خاسئین ذلیله وإذ تأذن هر کله چې اعلان وکړو ربک ربستا لیبعثن علیهم چې خامخا به مسلط کوي په دوی باندې الی یوم القیامت تر ورځ قیامته پورې من هغه څوک یسومهم چې رسوي به دوی ته سوء العذاب سخت عذاب ان ربک لسریع العقاب بېشکه رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی وانه لغفور رحیم او بېشکه هغه بخښونکی او مهربان دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.